د شعبان المعظم میاشت هغه روانه ده او په دې کې الله جل شانه خپل بندگانو ته یو ډیره اهم شپه د 15 شعبان هغه شپه مبارک شپه هغه ته ورکړې ده او دا د مسلمانانو د پاره د غنیمت او د برکت یو لوی شپه ده. ډیر کم بخته او جاهل انسان به هغه وي چې دا شپه په له لعب او ځوانانه طبقه هغه په موبایلو کې او په فضولیاتو کې او په فحش کارونو کې او د دنیا پرستۍ کې چې کم دی هغه تیره کې. بعض خلک به هغه داسې وي چې هغه په خوب کې به تیره کې، بعض خلک به داسې وي چې هغه په له لعب کې هغه تیره کې، بعض خلک به هغه داسې وي چې هغه د الله جل شانه طرف ته هغه رجوع کی، الله جل شانه طرف ته هغه ودرېږي. د دین وړاندې عزیزانو په دې دنیا باندې هغه نظر اچول پکار دي چې آیا راتلونکي رمضان المبارک او الله جل شانه د رمضان المبارک نه مخکې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله رجب میاشت به هغه داخله شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعا هغه کوله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، چې اے الله چې په دې رجب او شعبان کې زموږ د پاره هغه برکت واچي او د رمضان مبارک میاشت هغه مونږ ورسي په خیر او په عافیت سره، په روغ صحت سره، د بیماری نه پاک او اے الله د رمضان مبارک د میاشت زموږ هغه نصیب کړي. اوس راتلونکي رمضان مبارک میاشت خدای نه وړاندې د شعبان المعظم هغه میاشت په دې کې بیا 15 شعبان شپه کم ته شب بارات هغه ویلې شي داغه متعلق په موږ لګه شانتي هغه خبره وکړو. عزیزانو الله جل شانه قرآن عظیم شان کې فرمای الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا. گویا کدا آیات کریمه موږ د پښتنو معاشري زبان ته هغه راوړو نو هغه خبره په داسې طرز باندې هغه جوړ شي چې الله جل شانه مرګ او ژوند هغه پیدا کړی دی ليبلوکم ایکم احسن عملا. گویا چې الله جل شانه داسې فرمای چې ای زما بنده ما تعالی ژوند او مرګ هغه درکړو، ما تعالی زندگی درک، ما تعالی روغ صحت هغه درکو، ما تعالی مال درکو، ما تعالی خزه درک، ما تعالی بچی درک، ما تعالی زندگی درک، ما تعالی د دنیا هر یو زیب و زینت او آرائش او چین او سکون می در هغه درکو، هر یو سیز می درته هغه واضح کو، هر یو سیز می درته هغه کولو کو، خ او بد می درته اخول. اوس دستا خو خدا ليبلوکم ایکم احسن عملا. زګورم چې تسکی زګورم چې تسکی ته په کوم لار باندې اغروانی ما تعالی اختیار هغه درکو، زګورم چې ته کوم طرف ته اغزي چې تاسو کې کم یو کس هغه بهترین عمل هغه ادا کوي، تاسو کې کم یو کس هغه د هدایت لار چې کم دی هغه اختیاري، تاسو کې کم یو کس د گمراهۍ په لار باندې چې کم دی هغه سي. خو لیکن د دې هر څه نه پس ته هم الله جل شانه طرف ته چې کم دی هغه تل دی چې هغه ته مرګ ویلې شي او مرګ کل نفس ذائقه الموت، هر یو انسان هر یو زیروح سیز به د مرګ هغه خوند چې کوم دی هغه سکی، که هغه زناور دی او که هغه انسان دی، هر یو زیروح سیز چې دی په کوم کې چې روح او سا هغه موجود ده هغه به چې کوم دی د مرګ هغه ذایقه به چې کوم دی هغه سکی. اوس عزیزانو 15 شعبان شپه چې دغه فضیلت په احادیث مبارکو کې هغه ډیر راغلي دي، دغه فضیلت چې کوم دی هغه زیات راغلي دي. نبی رسول الله سلام فرمای چې په دغه شپه باندې الله جل شانه د هر یو انسان چې کوم دی هغه قسمت او تقدیر هغه تقسیمي، یعنی په دغه کال کې به څومره چې کوم دی هغه پیدا کیږي، په دغه کال کې به څومره چې کوم دی هغه مړ کیږي، په دغه کال کې چې کم پیدا شل دغه به څومره رزق وي، په دغه کال کې د چا چې رزق څومره پاتې دی هغه ټول چې کوم دی هغه د فرښتو په حواله شي. دا هر څه الله جل شانه په لوح محفوظ کې ځان سره محفوظ خېدي
ولیکن په دغه شپه باندې الله جل شانه دا ټول اعمال د ټول کال چې کم کار دی هغه د فرښتو په حواله کې چې دا ولې د تاسو ډیوټي ده او دغه ډیوټي چې کم دی تاسو اخیره ته هغه ورسوي دغه ډیوټیان چې کم دی هغه تاسو اخیره ته ورسوي ځکه بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بنو کل د چیلون زیات چې کم دی الله جل شانه د خپل بندگانو چې کم دی هغه مغفرت کوي دا غین زیات چې کم دی هغه مغفرت کوي دا په هغه وخت چې کم قبیله وا هغه سره ډیر زیات چې کم دی هغه چیلې وي هغه مشهور پدې کې هغه سره ډیر انتهایی زیات چې کم دی هغه چیلې وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دین زیات چې کم دی الله جل شانه د خپل بندگان چې کم دی هغه مغفرت کوي بیا نبی صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې جنت البقیع قبرستان ته چې کم دی هغه تللی دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه د پاره چې کم دی هغه دعا واستي ده او بیا چې کم څنګه روایتو کې راځي چې تاسو قبرستان ته او مرګ چې کم دی هغه ځان ته زیات یادوي ولی چې دا ستاسو د زندگی د ټکیدو د لپاره چې کم دی هغه یو سبب دی قبرستان ته یو انسان زی نو د دې نیت باندې نه چې زما مور دلته پرته ده زما پلار دلته پروت دی زما خاندان چې کم دی هغه دلته پروت دی نه په دې نیت باندې لاړ شه چې یاره دا کم خلک چې دلته پراتی دي آیا دا زما پلار دی دا زما مور دی دا زما خاندان دی دوی زما نه مخکې چې کم دی هغه سبقت کړی دی د دوی به څه حال وي دلته کې دغه یو ورځ به راځي چې دې کندې ته به چې کم دی هغه مام لړه کوي دې کندې ته به چې کم دی هغه زم لړه کېږم دغه ځای چې کم دی هغه زما هغه اخري انجام دی او دغه ځای به زما چې کم دی هغه نصیب کېږي نو د دې ځای لپاره چې کم دی هغه تیاری کول پکار دی عثمان رضی الله تعالی عنہ و چې کله قبرستان ته لاړم د خپل ګیره مبارکه چې کم دی دا په اوخو کې اول ونده شو چاته تاسو کو چې اے عثمانه نبی صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې تناستي استاد دا حل او دا کیفیت چې کم دی هغه نوي او ته چې کله قبرستان ته لاړ شي نو ستا کیفیت چې کم دی هغه بدل شي عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای دغه ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي دغه ما د الله د رسول نه اوریدلې دي چې دا قبر دا د اخرت د پونو لومبني پونی ده چې دلته انسان کامیاب شو بس مخکې زندگی داغه کامیاب ده او چې دلته انسان ناکام شو بس مخکې زندگی چې کم دی هغه ناکام ده مخکې زندگی چې کم دی هغه ناکام وګرځیدا نو عزیزانو دغه شپه چې کم دی هغه انتهایی د برکتونو الله جل شانه اسمان دنیاي اسمان ته چې کم دی هغه خپل رحمت هغه متوجي شي الله جل شانه आवाज کوي سوچته غوښتون کې چې زو تورکم سوچته د عافیت او بخشش غوښتون کې چې زه دغه بخشش چې کم دی هغه وکم سوچته مصیبت زده سوک تکلیف کې مبتلا چې زه دغه تکلیف چې کم دی هغه لري کوم روایت کې راځي چې الله جل شانه دو پیری داسې आवाज وکي چې سوچته دی چې زه تورکم سوچته دی چې زه تورکم بیا موسی علیه السلام الله جل شانه نه یو ځل تاسو کو چې اے الله کله چې ستا بنده تا را غواړي نو ته ورته څه आवाज کوي ته ورته څو پیرې چې کم دی هغه आवाज کوي الله جل شانه ورته فرمای کله چې ما خپل بنده هغه را غواړي زه ورته وایم چې لبیک یا عبدي زه حاضر یم زما بنده بیا موسی علیه السلام الله جل شانه نه تپوس کوي چې اے الله کله ستا ګناهګار بنده تا کله را غواړي هغه ته بیا څنګه متوجي کیږي هغه ته سو پیری چې کم دی आवाज ورکې الله جل شانه ورته فرمایي وای چې کله زما ګناهګار بندا تکلیف کې مبتلا بندا مصیبت زده بندا کله چې ما را غواړي نو زه هغه ته درې پیری आवाज ورکوم لبیک یا عبدي لبیک یا عبدي لبیک یا عبدي نو عزیزانو موږ تاسو له سوچ پکار دی چې دا برکتی شپه الله جل شانه په ما او تا باندې راوستا په دې شپه باندې چې ما او تا الله سوچت کو الله جل شانه په سو پیری متوجي کیږي الله جل شانه به زموږ دعا ولې نه قبلې چې په سچا ځړ باندې ما او تا ته توبه وباسو موږ خپل اعمال چې کوم دی هغه ټیکو موږ خپل ژوندۍ چې کوم دی هغه ټیکو موږ خپل معمول چې کوم دی هغه ټیکو خو لیکن الله جل شانه په دغه شپه باندې د باز خلکو چې کوم دی هغه مغفرت نه کوي په دغه شپه باندې الله جل شانه د باز خلکو چې کوم دی هغه مغفرت نه کوي یو د مور پلار نافرمان
یو د مور پلار نافرمانه او یو کینهګر انسان. په بل روایت کې راځي چې یو ناحق قتل والا انسان چې په ناحق باندې چې کوم دی هغه د بل چا قتل وکړي، دغه انسان الله جل شانه مغفرت چې کوم دی هغه نه کوي. کینهګر انسان څه ته ویلی شي؟ کینهګر دې ته ویلی شي چې په زړه کې ورسره بغض او کینه وي، خو لیکن د هغې سره سره چې کوم دی هغه ته تکلیف ورکولو د هغه هم اراده وي. دا ډېر انتهایي بد عمل دی چې د هغه سره زړه کې چې کوم دی هغه بداوی وي، خو لیکن د زړه بداوی دومره حد ته هغه ورسي چې دی په زړه او په دماغ کې دا سوچونه کوي چې یاره دې سره زه دته چې کوم دی هغه تکلیف هغه ورسوم، زه دته تکلیف هم چې کوم دی هغه ورسوم. بیا د دې نه پس ته چې کوم دی هغه رمضان مبارک الله جل شانه په هغې کې د ډېرو خلکو چې کوم دی هغه مغفرت نه کوي. یو د شراب عادي چې همیشه دپاره چې کوم دی هغه شراب څښي، یو د مور پلار نافرمانه او یو رشتهداري تعلق کټ کوونکي. ځکه ما د دې نه مخکې چې کوم دی موږ په بیاناتو کې هغه روایت هغه پیش کړو چې لا يدخل الجنة قاطع، الله جل شانه رشتهداري کټ کوونکي انسان به چرم چې کوم دی هغه جنت ته داخل نه کړي، همیشه دپاره چې کوم دی هغه به جنت ته هغه بالکل داخل نه کړي. الله جل شانه به د جنت نه چې کوم دی هغه لرې ساتي. صله رحمی چې کوم دی په خپل مابین کې هغه ساتل پکار دي. نو عزیزانو دا برکتي شپه الله جل شانه دا شروع کیږي د کم ټیم نه کله چې د ماښام اذان د ماښام نور چې کوم دی هغه په 14 شعبان باندې د ماښام نور چې کوم دی هغه پروزي او تر سحر صبح صادق پورې چې کوم دی صبح صادق راختو پورې چې کوم دی دا شپه هغه باقی پاتې وي. په دغه شپه کې الله جل شانه طرف ته چې کوم دی هغه رجوع کوي. الله جل شانه نه وغواړي چا سره مو په زړه کې بداوی وي معافي کوي، چا سره مو بد کړي وي هغه له لاړ شي معافي وغواړي. تاسو سره چا بد کړي وي په زړه کې الله جل شانه ګواه وګرځوي او معافي کوي. د هغې نه پس د هغه تعالی زندګۍ کې مخې له راځي هغه ریاکشن هغه حالات چې کوم دی هغه مخې ته نه دي راوستل پکار. ولې چې زمونږ او ستاسو د معاشرې زمونږ او ستاسو د ملک حالات چې کوم دی هغه انتهایي لوی د تباهۍ او لوی سطحې ته چې کوم دی هغه رسېدلي دي، د تباهۍ او لوی سطحې ته هغه رسېدلي دي. او د دې څیزونو نه چې کوم دی هغه ځان ساتل پکار دي. په دغه شپه باندې که څوک غواړي الله جل شانه راضي کولی شي، الله جل شانه نه وغواړي د الله جل شانه طرف ته چې کوم دی هغه رجوع کوي. 2 رکعاته نفل ذکر اسکا د خپل مور پلار دپاره، د خپل وروڼو خویندو دپاره، د خپل اهل و عیال دپاره، د خپل خاندان دپاره، د خپل محلې دپاره، د خپل کلي دپاره، د پوره پاکستان دپاره، د پوره ملک دپاره، د پوره دنیا دپاره چې کوم دی هغه دعاګانې وغواړئ. خو لیکن د دعاګانو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الدعاء مخ العباد، دعاګانې چې کوم دی هغه د عباداتو هغه جړله د جړله. او کم کس چې الله جل شانه نه غواړي الله جل شانه په هغې باندې خفه کېږي، او کم بنده چې د الله جل شانه نه غواړي الله جل شانه پرې خوشحالېږي او الله جل شانه نور هم چې کوم دی هغه ته ورکوي، نور هم چې کوم دی هغه ته زیات هغه نور هم ورته ورکوي او نور هم هغه ته د غوښتو توفیق چې کوم دی هغه زیات ورته ورکړي. نو عزیزانو په دې شپه باندې چې کوم دی الله جل شانه طرف ته هغه رجوع کوي. او د پاتې شو د روژې خبره، نو د روژې متعلق چې کوم روایات دي هغه ټول ضعیف روایات دي، خو لیکن ایام 20 کې که دا چا روژه هغه ونیوله، یعنې نبی علیه الصلاة والسلام به عادت مبارکه دا چې هر اسلامي میاشتې 13 14 15 تاریخ باندې چې کوم دی هغه روژه نیوله. اوس که په دې ایام 20 چې دا عادت وي او د 15 شعبان چې کوم دی هغه پکې رالو، هیڅ خبره په دې باندې نشته دی. خو لیکن که چا ونیوله دا روژه الله جل شانه په دې باندې ورته ثواب ورکوي، هیڅ ګناه په دې باندې نشته دی. خو لیکن مطلق روایات چې کوم دی حدیث په دې باندې داسې چې کوم دی فضیلت هغه نه دی رالی چې یاره تاسو 15 شعبان چې کوم دی هغه روژه ونیسئ. ولیکن د شپې فضیلت الله جل شانه چې کوم دی هغه د دې ذکر کړی دی، نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی هغه ذکر کړی دی. د شپې ډېر انتهایي زیات او لوی فضیلت چې کوم دی هغه د دې راغلی دی. الله جل شانه په دې شپه باندې د ډېرو بندګانو چې کوم دی هغه مغفرت کوي او د جهنم نه چې کوم دی هغه خلاصوي. الله جل شانه دې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټول